چې د سیاره وا او مغه وشول د انډیا د حملو د وجې پی اس ال ته ډیر لوی نقصان ورسېده. دې وخت کې په لاهور کې او په پنډۍ کې چې کوم میچونه وو هغه مکمل طور سره ختم کړل. تاسو ته به دا پته لګي چې یو څو ګنټې مخکې د پنډۍ سټیډیم سره خواږي د انډیا جاسوسي ډرون طیاره دا راغورځولې شوې ده. اوس دې وخت کې چې کوم د پی اس ال میچونه په راولپنډۍ سټیډیم کې هغه مکمل طور سره ختم کړل. کو دې ختمي هم نه بیا چې کوم دي دغه د لوبغاړي د یاري نه لوبه نشي کولی ولې دا ټول انګلیش لوبغاړي دي او هغوی خو د پټاخۍ نه یریږي او دا خو ډرون طیاره راغورځېدلې ده جاسوسي طیاره او دې نه پس دا خطره هم وه چې دغه سټیډیم مکمل طور سره د انډیا طرف نه ټارګت کېدی شو ځکه چې دا د بارډر نه طیاره راتلی شي سټیډیم پورې راتلی شي جاسوسي کولی شي نو هغوی بیا چې کوم خبر وي حمله هم کولی شي. نو دې وخت کې د پی اس ال څومره میچونه دي هغه د لاهور او د پنډۍ نه ډایرکټ چې کوم دی کراچۍ ته منتقل کړل. دا به کراچۍ کېږي. اوس په کراچۍ کې د صحیح طریقې سره وشي یا به ونشي دا هم را روان وخت کې پته لګي. خو دې وخت کې مکمل طور سره زه به د ووایم چې انډیا طرف نه نن ډېر زیاتې بې انتها حملې وشوې. د دې مستقل جواب پکار دی چې مستقل جواب یې وشي. که مستقل جواب یې ونه شو نو په راتلونکي وخت کې به د دې نه زیاتې حملې هم هغوی کولی شي.